که یو طرف ته په ملک کې ګراني او بیروزګاري ده او په دغه حالاتو کې یو سړی نشي کولی چې خپلې کورنۍ ته د روزمره ضرورت د خوراک څښاک څیزونه پوره کړي، نو بل طرف ته دغه ستونزه هم ده چې د ژمي د راتلو سره خپل ځان له او خپلو بچو له د یخنۍ نه د محفوظ اوسېدو دپاره ګرم کوټونه او بنینونه وغیره په لویو دوکانونو کې په ګران قیمت واخلي. په دغه حالاتو کې هر څوک کوشش کوي چې په کم قیمت داسې څیزونه واخلي چې د یخنۍ نه پرې خپل ځانونه محفوظ کړي. زما نوم سمیع الله دی. زه په تیملګره کې دا کباړ خرڅوم او په ارزان قیمت څه میلاویږي، ولې چې مهنګایي ده ډېره زیاته او دلته ډېر خلک راځي، نو هر قسم مال پکې میلاویږي، جرابې میلاویږي، کوټونه، بلینونه وغیره، نو ښه مال میلاویږي دلته، ارزان ډېر باندې. په دغه سلسله کې په ضلع کوزدیر تیمرګره کې د یخنۍ د راتلو سره د لنډ بازار او میلو پرانیسته شوې ده، دا چې د ژوند د مختلفو شعبو سره تعلق لرونکي او د هر عمر خلک راځي او ځان له په کم قیمت استعمال شوي کوټونه بنینونه واخلي. چونکې په ملک کې بیروزګاري ده، غریبي ده، په نورو سټورونو کې هم میلاویږي، خو د هغې په ارزان قیمت د هغې نه په نیم قیمت دلته میلاویږي، دا د هغې نه ښه